دا قربانی روزی را روانی دی اضحیه و توی پاربه که مونگ و تا قربانی وایو او تیر جمعه میں دا قربانی متعلق او سو مسائل دا طویلیو ما خلق ساروی اخلی نو ما دا نصاب خبرم کرے و چه قربانی پچا واجب دا او دویم میرا تا دا ساروی مویلیو چه پا کم ساروی قربانی کیگی قربانی سشید زمارون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تپوسو ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ دا اللہ رسولہ دا قربانے سے شید نو رسول اللہ مبارک او فرمائل سنت ابیکم ابراہیم دا ستاسو دا نکد پلار دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا نو بیا صحابہ تپوس کئی کہ دا منگ پاکی سدی مال نافی منگ پاکی چه قربانیو کو داغا طریقہ خوشتا و منگ لپاکی سو ثواب کیگی کہ نکیگی ٹک تا دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ چه منگ جم دے کو یو خبر دا و ثواب دا منگ پاکی سم رکیگی آغا مقدار راتا و خواہن نو رسول اللہ مبارک و فرمائل ویچے کم ساروے لالے داغی پشا چه سم رویختی داغی برابر نکے در تملاوی او که گرد دیلال کو چیلے داغی پشا چه سمر وڑے دا دا چیلی پشا سمر ویخت دی داغی برابر ثواب در تا ملاوی گونا دمرا پکی اجر دی او دمرا پکی ثواب دی او بیا رسول اللہ مبارک فرمائی من وجد ساعتا من المال جسوک مالداری داغی بیان ماتیر جمعہ تکڑیو چه پچا قربانی واجب دا مالدار ستاوئی او فلم یزحید قربانی و نکللا نو فلا یقربن مصلانا دیری زمون جمعت تا نرازی عیدگاہ تا چی بلکل رانشی دی زمون عبادت خانے تا بلکل رانشی وردا سخت وعید و تا زمون تعلیماوی زورنا و تا منتاسوایو دا دمر سخت زورنا چی رازی معلومی گدا چی دا قربانی مضبوط شیر دا واجب دا خام خاو کی او پیغمبر مبارک پدے کے لس کالا حضور پاک چی مدینی تتلی مدینی منوری تا یو کال رسول اللہ مبارک قربانی ندہ پریخ بدے لسو کالو کی یو کال ندہ پریخ او کلے دو گڑانا ملال کری دی نبی علیہ السلام یو ذلی دو گڑانا لال کل برگ گڑانا لماور او چه کلے علالول دوالا گڑان نو دوالا خسیانو تکیدلی چه وطاوئی زمونگ بعض خلق وی پتکی دلی گڑ او یا غوی قربانی وی نرسی یو سڑی وی اندامون کم دی دا طول غلط خبرنا حضور پاک چی پا کم گڑانو قربانی کرده دا غٹ تکی دلی دا خ قربانی دا ولی دا ساروی سورو بی دا اعلی او دا سورو بی نو پا دی ساروی قربانی کولش بلکہ مستحب دا بیا نبی علیہ السلام فرمائلی دی حدیث تے وی دا قربانے پروزو کے دا قربانے دا ساروی علالولو نا بہترین عمل بل نشتا اوی چی دا قربانے ساروی دے علال کو نوین لا پزمک نی پرتا چی اللہ تا رسید لی واللہ قبول کری نو بہترین عمل دے دمارونو نو چی سوک مالدار دے او صاحب نصاب دے ماتا سو تا تیر جمعہ بیان کرے دے ادھے قربانی ہوکی دا زمان دا مسلمانانو یولوی شعار دے گوارے خلق دا خپل پلار نکا چی جمدے ساتی نو بوت روڑی والاو لگائی پا چوکونو کی بوتو لگائی پا غٹو غٹو شاہراہونو کی بوتانو لگائی او پا خپل کورو پا بلڈنگ دا پاسے بوتانو لگائی ولی وی پا دے با دما دا پلار جمدی وی دا پلار مشن با جمدی وی خلق وی لکا دا سوکتے دا فلان کے دے دا دسج کارنامہ کرے دا چی دا لندن پا چوک کے او دا امریکے پا چوک کے او زی پا زی رد بوتان لگی دلی دا سکارنامہ کرے دا نو خلق دا آغا کارنامہ ذہن ترا مخ کی مونگ چی مصر تتلیو نو مصر کے علتا کے دا فرعونیانو چی کم مقبری دی احامات مصر علتا لارو نو علتا کے بیا دا اغا انجینیر دا اغا کس بوت لگولیو غاٹ بوتے لگولے ولکہ سنو میں امانے نو میر شو ابو الحول لوئی بوتے لگولے نو خلق بابوت تا قتل ابو الحول علکہ دا بوت تا سرے دا جی ابو الحول نے لاندے وطلی کلی مو پکت بباندے
د څه کارنامه ده د دې دا احرامات چې جوړ کړي دي ډیزاینینګ او دا ارس دا خود جوړ کړي دي نو خلق نن سبا انګریزان خدای چې انډونیشیا ته لاړم زه په دې بغټ غټ بوتان ما په انډونیشیا کې مولیدل حالانکه د مسلمانانو ملک دی بوتان جوړول او بوتان لګول او مجسمه لګول دا په شریعت کې منع دي دا د هغوی په دې دور د انګریزانو تیر شوی دی او د انګریز دا کارنامه کړې و دا کړې و نه بوتانې ورته لګولې دي زمارونو بت پرستی او بوتان لګول په شریعت کې منع دي او حرام دي نو د ابراهیم علیه السلام کارنامه ده نو د ابراهیم علیه السلام بت خو ته نشي لګول داغه تصویر خو نشي لګولې نو داغه اسلامی طریقه باندې داغه جون او داغه طریقه جمدې ساتل دا قربانی ده ته چې ګورې بوت ته نو تا ته به انګریز یادېږي هغه لوی سړی به درته یادېږي چې دا کارنامه کړې ده نو خلک وایي چې داسې مونږ لم پکار ده دقه رنګې په ازبکستان ته لاړم په تاشقند کې د امیر تیمور بوت لګېدلی و غټ او د امیر تیمور چې بیا کم ساینسدانانو د هغې غټ غټ بوتان لګېدلي نو سړی خامخا وګوري دا بوت د څه دی یاره دا خو دا کارنامه کړې ده دا خو مونږ لم پکار ده نو اوس مونږ له خو بوتان منع دي نو مونږ ته الله څه وایي قرباني وکړه بس دا ټوله دنیا کې قرباني وشي دا څه شی دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو ابراهیم علیه السلام داغه طریقه وترکناه علیه فی الاخرین داغه طریقه تر قیامت پورې جمع روانه ده او څومره بهترینه طریقه ده په بوت څه کې بلا پیسې لګي ا مجسمه چې جوړه خو په لکونو کروڑونو روپے په لګيږي او د خدای دښمنی بیره ده او ګناه بیره ده دلته څه چلو شي دلته به قربانیو کې ذبح به وکي تا تم فایده ورسېدله غریبانانو تم فایده ورسېدله بچی به دې مغوخه خوري رشتہ داران به دې مغوخه خوري میلمانه به دې مغوخه خوري او ثواب به دې مشي او رب العالمین بم راضي شي دا یو طریقه شو د ابراهیم علیه السلام زمارونو ډیر خلق نن سبا لیبرل خلق راوته دي زړه مو پوښ شو په یو جمعه کې راته دا یو خبره د فیسبوک او د نیټ لوی غم جوړ کړي بکی بنیو لګیا به یوستن سبا بیا لیبرل خلق هغه خلق چې هغه ځان دیندار غني په منځ کې د دین دشمنان دي هغه په فیسبوکونو باندې لګیا دي او څوک کمنټسونه ورکوي او څوک لګیا دي په فیسبوک لګیا دي وی قربانۍ ته څه ضرورت دی دا لکونه روپے او کرونه روپے او ربینو روپے برباد شي وی دې په دې د غریبانو لولې نه ورکوي ګوره زمارونو دا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمنی دا غریب لولې نه ورکوي چې دا قربانۍ کوي بیا خو به حج لسله دی حج لمزه دا پیسې غریب لا ورک بیا خو به چې عمره لمزه عمره لسده دا پیسې غریب لا ورکا نو زبرته بیا به جمعه تم جوړوا کور منس کوا دا پیسې غریب لا ورکا خبره خلاصه کور منس کوا جمعه تر زره جمعه جوړه دا په کروڑونو روپو په جمعهتونو لګي بس کور جوړوا کنه څه ضرورت دی چې جمعهتونه جوړه یہ ضرورت نشتا دا به وی کور منس کوا بیا به مدرسې تریم ضرورت نشتا بس آنلاین درسونه کوي کنه دومره کروڑونو روپے په ولې لګاوي دا خو نه وی چې کالج ولې جوړاوا په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وی چې یونیورسيټي ولې جوړاوا دا پیسې غریب لور کا په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وی چې پبلک سکولونه ما جوړاوا او په دې ډېرې پیسې لګي دا غریبانو لور کا او آنلاین درسونه کوي دا خو نه وی چې پروندې د زوی وادو او پاغې دې 50 تک او 60 لک روپے ولګولې دا پیسې به غریب لور کړې وکړي دا ولې په زوی په واده باندې لس غډانه لال کړو درې میخې دې لال کړې او بلا روجي دې په خې کړو شادي حال کې دې بلا پیسې ورکړې او لور له دې بلا کالی وکړل او د دنیا جوړې جامې یو جوړه دې په یو لک روپے په 2 کلو روپے واغښتا او لونو له جامې او رشتہ دارانو له جامې ټول له جامې اخلي څه ضرورت دې دومره ګرانه پیسې کې لګي دا پیسې په غریبونو نه تقسیمه دا غلطه نه ګوري دین تر سترګې خلې کړي بیا وی چې لور دی وادي نو د لور په واده سونه پیسې لګي سونه کا سامان ولا لسونه کالی ولا لسونه پرجونه له او سمره ولا نور سامان اخلي او بیا دا غي جامو باندې سونه پیسې لګي نو دا لکونه روپے چې په لور لګي دا غریب ولا ورکا کنه ال تسترګي خو تر قربانه تر سترګي خلې کړي دي بیا بزدایم چې روزه منیسا دا چې کم تکلیف ته پر روزه تیرې نو پدې ال ته چې د دیاړیو کدا تکلیف پاغه تیر کاغه پیسې غریب ولا ورکا زبدا درته وې ما چې روزه منیسا دا په روزه سونه تکلیف پتا تیریږي د دې نه کم تکلیف په ګوړو پچاره تیریږي ال ته ګوړ چاریو کا پیسې بوګټ غریب لا ورکا بیا به منظور مکوا ولی په منظم ستالوي تکلیف تیریږي د دې منځ په دې باندې لاړ شه او چې ته مزدوري وکا
هغه طاقت هغې کې ولګوه او هغه پیسې راوله غریبانانو له ورکه. دا څه خبره ده؟ د غریب حق که ته غریب له حق ورکول غواړې نو ته مالدار یې، ستا ته زکات شته وله ورکه. غریب له حق ورکول پکار دی، تا ته صدقه فطر ویل شوی دی، صدقه فطر ولا ورکا. غریب له حق ورکول غواړي نو شریعت تا ته وی صدقه ورکا، نفلی صدقه ورکا، رور له ورکا، خور له ورکا. میراث کې خپل حق ورکا، لور خور له کنه. هغه ته د غریب حق نه، د گاونډي حق پتا لازم دی ورکا کنه. او اکثر دا خلک کارخانه دانی کې دا خبره کوي، نو په کارخانه کې دا مزدوران لیبران چې تاسو سره سار نمازیګر پورې ډیوټي کوي، سونه بونسونه دی ولا ورکا. او چې ته چې غریب له ورکوما نو ته چې په لینډ کروزر کې ګرځې او د شپېتو د 1 لک روپو په ګاډي کې ګرځې نو د 15 لک روپو ګاډي کې وګرځه کنه، دا باقي غریب له ورکا کنه. او چې تا سره د غریب غم دی قرباني مکه او غریب له ورکا نو بنگله دې خرڅه کا کنه. د کرای کور کې اوسېګا یا راکوټه کور کې ځان لواله، دا باقي غریب له ورکا کنه. او چې تا سره د غریب غم دی او دا وی چې قرباني مکه او غریبانانو له ورکا نو جیداد دې خرڅ کا کنه، دا کارخانه دې خرڅه کا کنه. او دا چې کم بار ملکونو کې دی پراپرټي دی دا ټول خرڅ کا ورکه غریبانانو لکنه. یعنی خلاصه دا ده چې صرف د دین پجامه کې دین دشمنی. اوس هغه قربانی چې پیغمبر مبارک وتا د ابراهیم علیه السلام طریقه ویلې ده، هغه قربانی چې رسول الله مبارک 10 کاله مدینه منوره کې کړی ده، هغه قربانی چې حضور پاک فرمایي چې اونټه زما عیدګاه ته دی ناراضي، زما مانځه ته ناراضي، سخت زورنه په رسول الله مبارک ورکي. هغه قربانی چې دیو نکړه برباد بشي. د پیغمبر په سنت عمل کوا، د پیغمبر په طریقه عمل کوا. زه خپويګم نه، پیغمبر خپويږي. ځکه مسلمان یم خو زه په دین کې خپل عقل نه چلم، زما عقل بسي. او د ټولو نه لویه خبره اوس وره د قربانۍ. حضرت ابراهیم علیه السلام خپل بیبي حضرت هاجره راوسته او خپل بچی اسماعیل دی راوسته او د بیت الله په خوا کې دی راکړل. د الله په حکم الله د حضرت هاجره او د حضرت ساره د دواړه د ابراهیم علیه السلام بیبیان دي. جګړه جوړ شوې، قصه وګدا ده او مختصرا الله پاک حکم وکړ ابراهیم علیه السلام ته چې دا بیبي دیم بوزو، دا بچی دیم بوزا او د بیت الله ځای وتو خو جبرئیل علیه السلام نشاندهی کوله. موجوده چې کوم بیت الله دې راوسته. ا قصه وګدا ده چې تبل ټیم برته سنا سویم خوږي نن د قربانۍ کا محاورات کوم. ابراهیم علیه السلام بکلا کلا راته او د خپل بیبي او د خپل بچی معلومات به غشتل. په دشت و بیابان کې قسم په الله پرې خو دي. ایمان دې ته ویل کېږي، ایمان دې ته وایي چې الله سوي دباغه کوم، عقل بنه چلو. الله وی منس کوا بس کوم با، الله وی سارو ماسپخین مازیګر ماخام ماسخوتن کوا زم عمدقه سے با الله کوم. عقل بنه چلم چې رب پینځه په یو ځای به ماسخوتن کوم کنه. سبب لیبرل را پاسې دا بم درته وای چې ماسخوتن بټول په یو ځای کو منځونه دي کنه. سبب وی دره ما خام خدا درې دي نو دا یو خو پکې نیمګړې شو، څلور به کو کنه. د دین په کار کې به مونږ سکو افمن اتخذ الهه هوا، خپل خواهش نه به خدای نه جوړو، د الله او د رسول تابعداري وکړو. دا چې څه الله ویلي دي کته خدای ته پوي وې خدا خدای خبره کې به ګوتې نه وې. دې لیبرل ته ته پويږي که پیغمبر پويږي، ته پويږي که خدای پويږي. کته وې چې زه پويګم لاړې د ایمان نه وته ستا خبره اړو زمانم نه. او زه خو تاسو ته یو خبره کوم، په دې فیسبوک د هغه خلکو تقریرونه بالکل ماوره چې د شریعت خلاف دي. سره انګریزي پرې خې دي، ټوپه په سر نشتا، ګره نشتا او کشتنو وهلې دا او د شریعت خلاف لباس چولې دي او په بار ملکونو کې په امریکا او برتانیې کې ناس ته ځانته دبل میکونه لګولې دي او خلک گمراه کوي، خلک تباہ کوي. چې په شریعت برابر دي دا غوړې ګوره تباہ بمو ګن بې ګن ګوره د پیغمبر دشمن بې، د پیغمبر د ناموس دشمن بې. او تا ته به د قرآن او د سنت بیانې او دو څلور ټکي انګریزي به وي، په د انګریزي ته خلک چې انګریزي چاوي بس خلک وي دا ډېر لوی شی دی. د اردو څلور پنځه کتابې به کتلي، په دې خو د انسان عالم نه جوړېږي. زمونږ طالبان خو اته کاله مدرسه کې علم وکړي نو بیا ورته مونږ پټکې په سر کو عالم ورته وایو، خو چې دی 15 کاله په مدرسه کې بیا ښودنه وکړي د نبي عالم جوړېږي. او تاسو ګیره د خرایلې د ظالمه او یاد ماشین کړي دا او ناشته او په دین اعتراضونه کوي او د قران او سنت ځان ته د اردو تفسیر مخې ته خو د اردو د کتلې د اوسلو پنځه ټکی د انګریزي وي ټول دنیا د متاثره ده.
د خپل علماء بیانونه اورئ، د صالحین و عالمانو چې تا ته عقیده بالکل معلومه ده چې دا د کمې عقیدې خاوند دی او د صحیح عقیدې خاوند دی، نو د هغه بیان اوره، د بل چا بیانونه مه اوره، برباد به دې کړي. نو زما رونو ابراهیم علیه السلام دا نه وایي چې الله دا کم خوا بچی بوځم، بس زم الله پوهېږي او د الله رسول پوهېږي چې الله او د هغه رسول ما ته څه حکم کوي زه به منم، زه به پکې رضا نه چونو چې را نه کوم. رسول الله مبارک په عمره کې په یوه عمره کې 80 څاروي حلال کړي دي. څو؟ 80. حالانکه په عمره کې څاروي حلالول سنت دي، مستحب دي، فرض واجب نه دي. په بل عمره کې اویا حلال کړي دي. د غریبانو له پیسې ولې نه ورکول. په حج کې 100 څاروي دی، وایه یو څاروي به حلاله. رسول الله مبارک سلو خان حلال کړي د کنه. اوس په پیغمبر مبارک هم د اعتراض وکړه کنه، او دا خلک یې کوي دا کوي. دا مخکې ورځو کې اسلام آباد په روډونو کې چې کم وخت کې هغه ښځې راوتې وې او نارې یې لګولې وې، نو هغې کې څه وې؟ هغې بیا چغې والې د پردې خلاف، پرده موږ نه منو. او ما واورېدل چې داسې چغې والې، یا رسول، اے رسول سن لو، اے رسول سن لو، ہمیں پردے کی کیا ضرورت، کوئی ضرورت نہیں. یعنی پیغمبر له دمکی ورکوي، اے پیغمبر واورا مونږ ته پردې ضرورت نشته. نو دا خلک به ماته دین ښیي، د دې خلکو استاد به ماته دین ښیي، او په فیسبوک به ناستي او مونږ به سره کمنټسونه کوو. لاړې توکې په دې خلکو. او خدای پاک ولا 100 کالو کې دا بچی ورکړی دی تقریبا. بوډا سپینګیری دی، یو بچی اسې زمارونو چې سړی سپینګیری وي او یو بچی پیدا شي او الکی او خشتا او د اسماعیل پشان الک، الله اکبر. اب سونه خوخي او سونه بنیاز بینی او سونه بوته ګرانی. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. څوک 12 کاله یا دی کم و بیش، خو د ګرځېدو شو، د منډو ترلو شو، 12 سال تقریبا د منډو ترلو شو. دې وخت کې ماشوم ډېر خوږي، بیا بوډا پلار ته خپل بچی ډېر خوږي او منډې ترلې ور سره وای. دا ډېر خوند کوي چې دا بچی او دا د ګوتې نه دي نیولې او تا سره منډې وي، او پلار بوډا دی او داسې ماشوم بچی دی. قرآن کې الله دا نه وایي چې د 12 کالو شو، قرآن کې الله دا نه وایي چې دا تو شو، د 9 شو، د 10 شو، نه چې منډې ترلې پلار سره شروع کړې. دې وخت کې کیلاونه ده، کیلاونه گل دسته ده، گل دی، منډې تیرو شروع کړې. نو د شپې ابراهیم علیه السلام خوب ولید او خوب کې ورته الله وایي چې دا بچی دی حلال کا. اوس به څه کېږي؟ د پیغمبر خوب وحی ده، زمون خوب دا شرعي دلیل نه دی، مبشر دی. لیکن لازم نه ده چې خوب کې دې سولې دل هغسې دي، خو پیغمبر چې خوب وویني رښتونی بس هغې کې دویمه خبره نی. نو الله ورته وایي دا خوب زوی دی حلال کا. نو دې څه چل کوي؟ بچی ځان ته کېناو، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بچی زه خوب وینم چې تا زه حلالوم. اوس به څه کوو؟ زوی ته هم پته ده چې زما پلار چې دی دا نبي دی، پیغمبر دی او خوب یې وحی ده. زوی ته پته ده هوښیار بچی دی. زوی ورته څه وایي؟ مشوره ورسره کوي، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا ستا خوب خو وحی ده، ته خو چې خوب اینې خو الله راته حکم کوي، امن غلط خوب نی. نو یا ابت افعل ما تؤمر، چې کوم حکم درته کېږي په خوب کې عمل کوه. زما غاړه ستا چړې ته لاندې او د الله د حکم تابعداري حلال کوه. دې ته زوی وایي. دا نه وایي چې بابا خوب کې دې غلطي نی، پیغمبر دې ورته پته ده چې زما پلار پیغمبر دی، خوب یې وحی ده. دا ورته نه وایي وره دا خو ویلی شي که نه، دا خو نشي ویلی چې خوب به دې غلط لیدلی ځکه پیغمبر دی. خو دا خو ویلی شي که نه چې بابا الله ته سوال وکړه ډېر ګران کار دی چې خدای پاک دا حکم منسوخ کی. ولې؟ حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله په معراج کې 50 منځونه فرض شو، ډېر زیات خوشحاله و ځکه عظیمه تحفه ورته میلاو شوه. نو چې واپس راته نو حضرت موسی علیه السلام دې تپوس وکړو څه درکړل الله پاک؟ 50 منځونه. وی امت ته طاقت نشي لرلی، زما په امت 2 منځونه ونی شو کولی، ستا امت به 50 څنګه وکړي؟
ارجع الى ربک فصله التخفیف، اللہ تا واپس شا او تو چې اللہ زما په امت سانتیا راولي. نو زر فوراً حضور پاک لار وی یا اللہ زما په امت سانتیا راولا. 50 نشي کولی. وی خزا 15 کم شو 45 شو. بیا راغی بیا وته موسی علیہ السلام وی سونه شو وی 15 کم شو وی اوسم ډیر دی. وی شابه او حضور پاک با اغل تغگ نکو اللہ سر ملاقاتو. اغا وقت خود پیغمبر شان بل شان تیو دا اللہ تو فوا اغا وقت خود زری مورتوی نو بخوشالوی چی بالکل رستو رازی نو موسیٰ علیہ السلام کوئی نو بیالار نوی اللہ دیر دی دا کم کا نو سلویخ شو نو 15 کمیدل 16 خبر رالا 15 نو چی سنگ حضور پاک دا خپل امت دا خاطرہ دا موسیٰ علیہ السلام پا مشورہ دا اللہ نا سوال کئی چی اللہ دا منزونا کم کا. نو اسماعیل علیہ السلام بابا تا نشوی لے کہ بابا اللہ نا سوالو کا چی دا حکم بدل کی دا حکم بدل کی. خیر دے مارے مپریکا واللہ استی پریشی ستا اللہ پنو. خیر دے خپدی پریشی دا اللہ پنو. خیر دے گوتا با پریکو دا اللہ پنو. یا دا چی گڑ بالال کو اللہ تا وچی دا حکم بدل کی. دا سوال جائز دے من ندی مادر مثال در کو. لیکن ابراہیم علیہ السلام دا اللہ محبت کے بچی تا وی بچے 100 کم او بچے دا اللہ پا مینہ کے دویم خبر نکی او سوئی ورطا یا ابت فعل ما تؤمر بابا کا وچی ساڈر دتا ملاوی. یہ تو ایمان ہو تا پا کی نیشتا ازمونگا گڑتا پا مسالہ کے پراتی ہو جی گڑا لال شدہ پیسے غریب لا ورکا دا خدای بندہ لال کا غوخ غریب لا ورکا کر قلنا غریب لا ورکا دا پا دے عملو کا مونگ دیکھے نن خبرے کہو جی دا گڑ علال شی دا سنگ دا دیتا وی عمل دیتا عمل وی یا ابا تفعل کوا ما تؤمر چیسا حکم دیتا کیے گی دا خودیر گران کار دے تا با سنگ علالوں چغی ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین کدا خدای خوخی نو بابا ما با دا صابرین نو مونے زبر صبر کو پخپل وس با دا چغام نوام او تر سوچ زب پخپل زان پویگم نو لا سوخ پیبم نلاقو سبب خلق کوئی پزور اعلال کرے دے مشورہ کے دا فیدہ دا کہ سنگ ابراہیم علیہ السلام دا خدای حکم تا سر تسلیم خم دے او تابیدار دے دقا رنگ اسماعیل علیہ السلام دا خدای حکم تا تابیدار دے مشورہ کے دا مقصد او یادا باز علماء دام لکی چی ورگا پتاو لگی چی زڑی دے که ندے نو کزڑی وی دا لالولو جدا طریقہ دا او کزڑی نی نو بیا با دا لالولو بلا طریقہ گور چی تا خوب کے ویراج نسو چی تا ببانا بے بوزو یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین او چی کم وقت روان دے وی دا کور نوزی نو مورتم غگ نکائی ویرادہ کنا بچیزو قربانی کو علم و تلانا ہوئے دیر خدا نو چاڑم واغشتا اور رسیم واغشتا امور توی بابا میں قربانی کئی منگزو نو مورم پدے سوچ خو نرا آغا خو پدے ندا چگہ اندما زویب آلا لئی لال روان شو نو پلا رکے دا مینا چی دا اسم علتا کے درے جمرات تی خلق و تا شیطانان ہوئی نو شیطان و تراغی و تا ادرے دا نو چه ادرد ابراہیم علیہ السلام تا و تو اس سکے ویدا سی زو ویور ماوری دلی دی چه دا زویل آلے دا سکے پا بڑاوالی خدای در کردے دے زویم سوکل آلی ادیخ کل وجود تا استرگو دے مخت او گورا بس ابراہیم علیہ السلام کو پیشو کن اگه وکانی واغشتل او شیطانی پیوشت دا شیطان بیا راغی اسماعیل علیہ السلام لا وی خبری پلار دے کم خوابو دی وی قربانی کو وی قربانی نا تالا لی وی دے ابراہیم علیہ السلام غند پلار او دے اسماعیل پشان بچے دا سے بچے تا پلاری چی خپل زوی بالال کی او بے ابراہیم غند پلار او ما غند بچے ما بالال کی شیطان وتا وی اغا وی پلار دے چی ما تا اللہ ویلی وی ذکر دے لالے وی خچ اللہ ویلی دی علال میں دی کہ ذرک شق دے بے خواست نو دا بیا خبر کولے نو یو وکانی واغشتل غزار پیچو پا دا زمکا شیطان نناور نو شیطان خو کار دروانے دی دا اگر کوشش خدا دے کہ دا اللہ و دا بندہ پیمنس کی بعد و لرے والے پیدا کی
نو بیا راغی ورپسې ابراهیم علیه السلام له وی ګورې زه دې خیر خوایم او مهرباني وکړه د خدای دا مطلب نه دی چې ته زوی حلال کړې دا مطلب او لږ مهرباني وکړه الله نه سوال وکړه دا بچي ولې حلالې زما در باندې زړه خفه کېږي ابراهیم علیه السلام خو پوه چې شیطان دی بیا پې وغوزارونه وکړه دا شیطان په ځمکه ورننوت هغه ادا الله ته خوښه شوې ده نو چې څوک حج وکړي نو دغه درې کاڼي دغه شیطان په دې باندې اوس غټ غټ کاڼي ولاړ دي مخکې سلیو داسې اوږده اوس سعودي حکومت دیوالونه جوړ کړي دي نو خلک ځي او هغه سلی اولی او د ابراهیم علیه السلام یاد پې تازه کوي وترکنا علیه فی الاخرین ابراهیم علیه السلام یاد تازه کوي چې اور چې اولی څنګه نو خلکو ته پته ولګي دا ولې ولم دا دیوال دا سلی ولی ولم دی کې څه چل دی نو خلکو ته پته ولګي اجانو صاحبانو ته چې دا دلته ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشته دي چې چا ونه ویشتل حج ناقص ته نیمګړی ټول خلک ځي خلک وایي دا شیطان دی او د شیطان ولم بعضې خلک وي داسې څوک کیړی راوباسي ښځې او غرض ولې چا ځان سره غټ غټ کاڼي اوس حکومت نه پرېږدي پخوا به خلکو ځان سره په جیبونو کې غټ غټ کاڼي راوړي او غرضار به پې جوړ کړو شیطان ولم دا شیطان نه دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده چې حج د دې نو ځان به پوه کړي نو په هغه طریقه به عمل کوي نو چې بیا مینا ته ور مخکې که نو بیا ورسره مشوره کوي او مشوره هم دقه ده چې ما درته ووایي بچې څوکم یا ات تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین بابا کوه چې څه اړر درته کېږي زه به هغې خلکو نه شمار یم چې ښه زبردست صابرین یې صبر به نو اسماعیل علیه الالول ډېر ګران کار دی د بچې نه قسم دی په کور کې چې څوک چرګوټي لوي شي هغه چرګوټي له لاس نه ورده په خپل کور کې چې کوم څاروي بنده وساتي نو چې لالۍ نو قصاب ته وایي راشه حلالې که دی ته مخ بل طرف ته واړئ ولې دا هم په خپل کور کې ساتلی نو بیا د اسماعیل علیه السلام غوندې بچې چې کوم وخت کې بیا حلالۍ نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي وی بابا دا رسۍ د څه له راوړې ده وی بچې دا به تا له لاس پرې وتړم نو حلالول به آسان شي که وی نه بابا ما له به لاس او خپې نه تړې د اسمان فرشتې به وایي چې دا په زور یې تړلې دی او په زور تې څه وباسي زه خو په رضا درته سملم خو د اسمان فرشتې به وایي چې نه په زور یې را سملوړی دی لاس پې وله تړلی دي او حلالۍ به نو ما له به لاس پې به نه تړې چې زما لاس پې کوله وي بابا چاړه به ښه تېره کړي بچی هسې نه چې ته لاس پې وړقې ما نه کار خراب نشي بابا وایي داسې کار وکړه چاړه ښه مضبوطه تېره کړه او بس چاړه له ښه مضبوط زور ورکړه او کلس ورکړه تر څو چې زه پوهېږم بس زه به لال شوی ما بیا دې لاسونه خپېړه کوم وی ډېره ښه ده نو چاړه یې ورته تېره کړه نو چې چاړه یې ورته څنګه تېره کړو ابراهیم علیه السلام زور ورکوي چاړه کار دی وخت نه کوي نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي بابا لږ صبر وکړه زما خو وی چې ما مه تړه خو نه وتړه هسې نه پلار او ستا غوندې د مینې پلار لاس ته کار نه کوي ما ته پته ولګېدلی ما خو په زور به کلس ورکې خو لاس ته کار نه کوي لاس د بابا لچي نو هسې نه چې معمولي غوندې خرپ زما د مرۍ له راشي او پورا لال نشم او د ټوپونه شروع کړم د الله حکم به برباد شي نو لاسونه خپې راله وتړه او بیا ورته څه وایي وایي داسې وکړه بابا چې مخ راله لاندې کا او سټ مې ځان طرف ته کا او لاندې نه مې لال کا وی زما سترګو سره چې ستا سترګې مخامخ کېږي نو دا ستا لاس ځکه رپي او ځکه لال شمه نو زما دا کمیس په دې وینو کې لږ غوندې غوپه کا او زما مور له یوسي او د ټولو نه مخکې به زما مور باندې زما سلام ووایي حضرت هاجرې باندې دقه یو بچی څو نړۍ ورسره ستړې شوې اسانه خبره نه ده په مکه مکرمه کې په دشت و بیابان کې ماشوم لوی کړی نه ډوډۍ وه نه اوبه وې اوبه خلاصې شوې دي
خوراک هم ختم شوی دی او دا مور ورته تړتیږي او صفا غونډ او د مروه په غونډۍ کې منډې ترړې وای خوراک پسې منډې ترړې وای هغه ماشوم اسماعیل چې په غیږ کې په دشت و بیابان کې لوی کړی دی نو مور باندې به څه تېرېږي نو بابا زما دا کمیس په زما مور له یوسې او زما سلام به ورته ووایي اسماعیل پتا سلام ویلی دی او په خپله رضا باندې د الله حکم ته غاړه شوی دی او په خپله رضا باندې ما لال کړی دی هم خوشحاله او زم خوشحاله او نښه یې دا ده چې کمیس مې دله روغ راوړی دی که په زور حلال شوی وي نو کمیس به خامخا شلېدلی روغ کمیس مې دله دا دی راوړی او بیا به ورته ووایې زما مور ته چې مورې که اسماعیل دی یادېږي که نه نو دا کمیس دی د اسماعیل او په هغې د اسماعیل وینه پرته ده دا راله او دا بویاوه نو د اسماعیل ارمان رجوه الله اکبر ډېر ګران کار دی زمانو مونږ ګډ نه شو حلالولی مونږ وی نه شو حلالولی په کور کې په پنځو شپږو کسانو قرباني واجب یو حلال یو پلار حلال کړي ښه مالداري وسې کېږي او چې ته ګوټ څاروي وګوري او بېکاره څاروي وګوري په هغې باندې چاړه راکاږي او خپله غاړه پرې خلاصه کړي دې ته ایمان وایي اسماعیل علیه السلام چاړه راواغېشته او بیا یې تېره کړله او راکاږي چاړه کار نه کوي زور هم ورکوي بیا چاړه کار نه کوي اخره کې چاړه اوچته کړه او د ځمکې له یې راوباروله چاړه ورته وایي چې زه د رب جلیلو منم خلیلک ستا ومنم خلیلو منم که د جلیلو منم د الله ومنم او دې وخت کې حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه ګډ را په مخه کړی دی هغه ګډ چې حابیل قرباني کړی د آدم علیه السلام زوی او په جنت کې لوېده هغه را په مخه کو او د هغه ځای نه حضرت جبریل علیه السلام آواز کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د الله نه لوی ذات بل نشته دومره لوی ذات دی چې ابراهیم هم د چړې لاندې زوی وغورځو او زوی هم خپله مرۍ د الله پاک په حکم د چړې لاندې وغورځوله او د الله نه لوی ذات بل نشته دی الله چې څه فیصله کوي موږ به منو نو حضرت اسماعیل علیه السلام پوه شو چې څه مسله بدله شوه نو هغه څه وایي لا اله الا الله والله اکبر نو ابراهیم علیه السلام هم پوه شو چې بچې بچ شو نو هغه وایي الله اکبر ولله الحمد الله له ثنا ده ګډې راوړو ګډې حلال کې اسماعیل علیه السلام خدای پاک بچ کا نو په قربانۍ کې دا سوچم پروت دی زمارونو چې دا ګډ زالالوم دا غوی زالالوم دا د ابراهیم علیه السلام د بچی د قربانۍ په ځای دا فلسفه نقد پیسې چې ورکې خو دا فلسفه پکې نشته دا فلسفه ده چې تا ته به د ابراهیم علیه السلام د خپل بچي د قربانۍ یاد را مخکې شي او ته به م وایې چې الله که ما ته هم اډر شوی وی زما د بچي د قربانۍ الله ما به هم په هغې عمل کوم او بچی به دې م وایي چې که زما متعلق د حلالولو حکم زما د پلار ته شوی وی ما به هم د اسماعیل علیه السلام یاد تازه کوم نو څومره په اربونو په کروڑونو څاروي حلالېږي نو د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کېږي ګډ حلال شو د ګډ غوښې د مکې فقراو او مسکینانو وخوړلې ګډ او مور له مولا غوښې راوړې او دوی په خپله هم وخوړلې نو دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شوه ما هذه الاضاحي یا رسول الله دا الله رسول څه شی دی سنت ابیکم ابراهیم دا د ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده مونږ له پکې څه دي د هر ویښته په عوض کې یو نیکي او د هر ګډ د وړۍ په عوض کې یوه نیکي به تاسو ته میلاویږي زمارونو نو قرباني به کوې انشاءالله العزیز کله به یې کوې څه مسایل خو مخکې تېره جمعه ما ویلي دي د اختر په 3 ورځو کې به قرباني کېږي د اختر په لومبۍ ورځ بهتره ده که په دویمه دې ونه کړه په لومبۍ دې ونه کړه په دویمه کوه خو د هغې نه پکې ثواب کم او که په دویمه دې ونه کړه نو په 3مه ورځ د اختر د نور پرېواته پورې نور پرېوتو نه مخکې به حلالۍ نو په لومبۍ کې ثواب زیات بهتر په دویم کې هغې نه کم په دریم کې هغې نه کم او که په 3مه ورځ هم در نه قرباني پاتې شوه د څه عذر د وجې نه پاتې شوه
نو بیا به ورسره څه کوې په درېیمه پاتې شوه بیا به حلالې نه بس بیا دا قرباني که څاروي دی غشتې ولال کړي دي نی نو بس بیا چاله خیراتي ورکا او که دنه قرباني در باندې واجب وه او تا ونه کړله او د اختر د 3 ورځې نه پس بیا وی چې خو یار ارمان چې مې کړی څه نو پیسې چاله خیراتي ورکا او ګورې د قربانۍ ثواب نشي لاندې کولی او د قربانۍ چې کم وبال ستا په سټ راغی د هغه وبال نه به ځان نشي خلاصولی توبې به ورسره وباسې او استغفار به ورسره وي بیا د ورځې قرباني کول بهتر دي د شپې په نسبت د شپې هم کولی شي خو مکروه تنزیهي ده ناغوره ده د ورځې به قرباني کې او شروع به د کم وخت نه کې د اختر د مانځه نه پس چې کم ځای کې د اختر مونځ کېږي په شهري علاقه کې او په غټو ښارونو کې نو چې د اختر مونځ وشي نو د هغې نه پس به قرباني کې او چې د اختر مونځ نه شوی نو قرباني به نه کې یو صحابي حضور پاک مبارک لراغی حضرت ابو برده رضی الله تعالی عنہ وی دا الله رسوله ما خو قربانی د مانځه نه مخکې کړې ده وی شاتو که شاتو لحم بس وی غوښه دی حلاله دی کړه او غوښې دپاره دی وکړه لیس من النسک فی شیء چې د الله د طرف نه کم شی و هغه ونه شو دوباره وکړه د اختر د مانځه نه مخکې که چا وکړه قرباني ونه شوه دوباره یې وکړه دوباره یې پې وکړه البته چې کوم ځای خو اختر مونځ نه کېږي لکه په میرو په بانډو کې نو هلته کې سار د نور د سار وختي هم کولی شي هېڅ پروا نشته د اختر ورځ چې داخله شوه نو بیا هم کولی شي بلکې علما لیکي وی که د چا څاروی په میره کې دی او دی په کلي کې دی او دی هلته چاته وایي چې ما ته حلاله که نو چې څاروی یې په میره کې دی هلته خو د اختر مونځ نه کېږي نو وختي هم ولا حلالولی شي او که یو سړی په میره کې دی او څاروی یې په کلي کې دی دی د اختر مونځ نه کوي دی میره کې دی او څاروی کلي کې دی او چاته وایي حلاله که نو دی به حلالولی چې د اختر مونځ وشي کم ځای کې چې د اختر مونځ کېږي هغه ځای له اعتبار دی نو وروستو به حلالی څاروی بیا چې څاروی کله حلالی نو بهتره دا ده چې هر سړی دی په خپل لاس څاروی حلال کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس څاروی حلال کړی په خپل لاس بهتره او که په خپل لاس یې نشي حلالولی یا ولا چل نه ورځي یا نشي زړه باندې کمزوری دی نو بل تام ویلی شي چې مال حلال کا خو ګورې دا نیت هم پکې ضروري دی چې د قربانۍ نیت پکې نیت د خولې ضرورت نشته چې لکې دې مراوسته چې دا د قربانۍ نیت کوم هم کافي ده او بیا چې کله بلې ولا حلالۍ ګورې هسې نه دا ګورې ذهن کې واچوه اصله چې پلار لا د اختر په کور کې مثلا 15 سي دی یو پلار او څلورې زامن دي او پلار لا د اختر جمعات کې نه راغلی بل لورې خور کرتلې دی لا نه دی راغلی بل لورې لور کرتلې نه راغلی بل لورې چې تا مبارکوله تلې دی نه راغلی او یو ورورې په کور کې دی او قصاب یې راوستوي حلالوه د قرباني ګورې ونشوه د ورور لدی اجازت ورکي د مخکې نه د یو ورور لدی یا د قصاب لا یا د یو ورور لدی اجازت ورکي چې د زمونږ د طرف نه قرباني وکړه دې دې ورته ووایي چې که تاسو لیټ شوئ زه څه چل وکړم وکړم قرباني نو چې هغې ورته وایي وکړه زمونږ وکیل او قرباني وکړه نو بیا ټیک ده او که هغوی دته نه ویلې چې ته قرباني وکړه او دې د خپل طرف نه قرباني وکړي لاړه قرباني برباده شوه بعد وخت کې پلار دا چلو کی په کور کې څلور کسانی او یو زوی په سعودي کې دی او یو په دوبۍ کې دی او بار دی او دا پلار یې څاروي راوالي وایي دا ټولو زامنو طرف نه ما حلال کو دا قرباني د یو منه شوه دا برباده شوه دی به باقاعده هغه دوبۍ کې چې زوی دی او په سعودي کې دی زوی دی هغه نه به اجازت غواړي دی به ځان د هغه وکیل کوي هغه ته به وایي چې بچې قرباني دله وکړم هغه وی وکړه اب ورته وایي چې بچې باله قرباني وکړه نو دا ضرور ده او چې دا کم بچی د سره په کور کې دي او دا پلار د خپل طرف نه کوي بالکل کولی شي څه پابندي پکې نشته خو دا بچی به دا پلار وکیل کې چې بابا ته موږ له قرباني وکړه دا پلار به دې تپوس وکړي چې تاسو له قرباني کومه دقه څنګه ښځه خاوند قرباني کوي او خاوند د ښځې دپاره کوي
بس خدای ته صدقه کړي چې دا پیسې ستاسو ترتا ته صدقه شوي او د پتاله قرباني کوم نو که خدای وته وي چې او زماره طرف نه قرباني وکا یا خاون ورته وي چې ستانه قرباني کوم هغه وي ښا خو بیا ټیک شو او که خدای ته غږنی کړو د خدای طرف نه چاړه کیدی نو د قرباني ونشو د خدای طرف دا غنور قرباني مونشوا قرباني چې کومه عیسی نسی دا به یو کس نه په شریکه په دوه کسو به یو عیسی نه نیسي بازیرونه په کور کې پیسې راجمع کی او په شریکه عیسی ونیسي یو نیمه پیسې یو ورور کې نیمه بل کې او په شریکه عیسی ونیسي او چې عیسی راوړي نو بیا په میانس کې نیمه کې که چا دالو به وکړه نو خپل قرباني مغر کړه دا غنور مغر کړه او که چا دا غوخه نیت وکړه چې غوخه خبر اورما نو خپل ام تبا شو دا نور خلق ام تبا کړه غوخه نیت بنه کوي نیت به خالص د الله د پاره کوي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نیت به خالص دی چې د الله د رضا د پاره ذبح کوما بالکل خالص د الله د رضا پاره او دا هغه طریقه ده چې ماته پیغمبر مبارک ولکه راولا د الله د رضا د پاره نو دا قرباني شو او که نیت ته د دیو چې غوخه به وکم نیت ته د ریا ده چې ما خالق قرباني وکړه دا مې وکړ نیت ته د خودنه ده ورې قصه دې ګډه وړه شو نیت به خالص د رب العالمین د پاره کوي د کافرو دا رواجو چې هغه به د بوتانو په نوم باندې ساروي لالول مونږ به د بوت او د غیر الله په نوم ساروي نه لالو مونږ به صرف او صرف د الله د رضا لپاره او د الله په نوم به ساروي لالو نو په دې کې لږ سوچو کوي ښا که یو پلار مالدار دی او زامن ګټه کوي او ټول شریکوال دي دی وخت شریک دي خو د ارچا پونچی جدا ده سبا ټول بیلیږي نو ار یو وایي چې دا خو زمای صدا دا به بیلو پلار ورته وایي چې ټوله راوړی ما سره به پرتی زه به اختیارمند یم زه به لګوم زه به سبزي غوښه راوړم او که سبا تاسو بیلیدی خپله خپله حصه به در کوم نو ګورې بیا چې د ار یو دوی حصه ৭۶,۰۰۰ روپۍ ته شپږ او یو ته ورسې د ار یو بچې به قرباني کوي چې بالغان دي په نابالغه نشته نو دې کې لږ زما وروڼو احتیاط وکړئ ګورې په دې سیز کې او چې بیا څاروی لالوې نو بهتره طریقه دا ده چې مخ ولې قبلې طرف ته کا او لاس پې وله وتړه څاروي سره به هم ظلم نه کوي چاړه به ورته ښه مضبوطه تېره کې او په ښي لاس باندې یا په خپله او یا هغه قصاب وکیل که چې ته زموږ د طرف نه د پنځو شپږو د طرف نه ته وکیل شوې او ته زموږ د طرف نه څاروی لال کا او یا دا یو زوی چې ورته ولاړ دی دا وکیل کا یا پلار د ټولو طرف نه دی وکیل شي چې دی الالوما او چاړه به ښه مضبوطه راکاږي او زر به چاړه راکاږي چې څاروي زر دمه شي او پاسانه لال شي او سبب دا لالولو په وخت کې بسم الله والله اکبر رسول الله مبارک دقه سے فرمایلی بسم الله والله اکبر واو سرا او که بسم الله الله اکبر و مکوې کافی دا که صرف بسم الله دی وی کافی دا که صرف الله اکبر دی کافی دا زمون خلق تکبیرات تشریق وی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ٹھیک ده یو مستحب ذکر دی خدا د ذبح په وخت کې د دې تکبیراتو د پیغمبر مبارک نه ثبوت نشتا ٹھیک ده کدی اوه نو ذبح دی اوشوا قربانی دی اوشولا ولیکن د ذبح په وخت کې بسم الله والله اکبر دا وایه که اوس اماله یو زنانه دی یو خور ده الله دې ډیره زیاته خوشاله کی ببار ملکی ده نو هغه کله کله مسلو ته پوسونه کوي نو وختي امانه د مسلې ته پوسو کو او راته وی د بیان اورم ارجو ما اوري دا غي ته پوس دا سر تاسو ته چې کم سړی ډیر مالدار دی لکه یو سړی سره یو 2 کروڑ روپے دی یو 1.5 کروڑ روپے دی نو دا به یو قربانی کوي که 2 به کوي 3 به کوي یا یو انسان د اربونو مالک دی یا یو زنانه ده او زنانه ته د خاوند د طرف نه مال پاتې خاوند یې مړ شوی دی یا پلار یې مړ شوی دی لور ته پیسې پاتې زنانه او مثلا کروڑ 2-3 کروڑ روپے دی نو دا به څه کوي دا به یو قربانی په واجب کما یو ځل صاحب د نصاب شو نو که یو انسان د کروڑونو مالک می نو واجب په یو د البت په مستحب طریقه ډېرې کولی شي لکه رسول الله مبارک 2 غډانه لال کړي یو واجب دی او یو زیاتی نو که یو انسان کوي نو یو د په طریقه د واجب وکي یو د نفلیو کی بلدم نفلیو کی خواخ خپل ده هغه اوکړه خا کوي نه کړي څه ګناه پینشتا او د خو یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاره وکي نا مالداران چي دي حضور پاک لو کې نیت پکې دا وکي چې ردی دا د پیغمبر مبارک دا الله د پر ذبح د الله د پاره او د پیغمبر مبارک د طرف نشوا نو غوخه په خپلم خولې چې د خپل قربانې د غوخه مثال شي
مور پلار د پاره وکې ذبح د الله پنوم او مور پلار د پاره وکې دا د پلار د پاره کوم دا د مور د پاره کوم پلار مور د وفات شوی دي نو دا د هغوی د پاره کومه وکړه چې مور پلار ته ثواب ورسېږي چې کوم مالدار خلک وي نو په یو ګډ اکتفا مه کوئ فک د واجب یو دی خو زیات هم کولی شي رکوټې څاروي مه غشتی شي ما درته ویلو چې عمر یې 2 کاله او غټ څاروي مه غشتی شي دا پکې څه خاص فرق نشته دی بیا چې حلاله کې نو بعضې خلک پکې یو چل کوي اکثر د شریکې په قربانۍ کې یو یاره د مور خپې مې خوږېږي دا 2 خپې به پکې زما شي به ویې لکه زما د مور سر ډېر کمزوری دی نو دا مازغه به هغې له یوسمه بل وی یاره زما نیا چې ده که نه د هغې اینه لږه غوندې کمزورې ده دا اینه به پکې هغې له یوسمه نو دا نور غریبانان خو د غږ نشي کولی شرم د وجې نه خوړې یې نیږي ورې دا درته ګورې صفا خبره کومه وړه د یو هم ني نو داسې مه کوې بلکل داسې که د ټولو زړه وي او دا خپې د سره د یو کس وي نو بیا ټیک ده که د ټولو زړه وي او دا سر به د کسره یو کس له ورکو نو بیا ټیک ده که د ټولو د زړه نه وي او وایي چې هلکه د اینه به د سره یو کس له ورکو نو دا بیا ټیک ده خو ما ته پته چې زړه نه زه راته صفا خبره کوم دا ما اورېدلې دي یو کس د سره خپې یوړې وایي د ما د نیا خپې خوږېږي راکه چې هغه یوړی نور ویې وایي دا اوس ال دی وایي زمونږ نیا نشته ته وایي د هغې خپې نه خوږېږي څه بل ویې ویلې زمونږ د مور خپې نه خوږېږي څه مې دا اوس څه کې قصه دې تباه و برباد نو دا له نیګ وره نو ار یو شی او ضایع ک کوي سی وی ک سلور وی نو ار یو شی سلور ضایع کا او خپ طریقې سلور او ضایع کا او زمون پښتانه بیا ډیر زبردست کار کوي او ماشوم ته وی مخه خوا کا आवाज وکدا د چا کېړو ګیلرو کار پکې وشي خپ طلبان تقسیم کا او خشته مزیدار اصل چې کم پکې زور اوري او د قیمه خشته غوخه مخ خپل طرف ته ورواچوي دا کور ته یوسا او غاډو کې مډو کې بشیر جان ته ور پغاله کې چې دا ستا غوخه ډیره د وډو کې دي کم دي او ته پکې دا ډو کې وګورې ها جی نو په دا قرباني کېږي زه خو به دې حلالوم بشیر جان او ګوره داسې پروګرام دی که نه چې تاسو څاروی واخیسته ټول وروڼو په شریکه واخیسته یو کس پکې پیسې زیاتې ورکړې نورې کمې ورکړې زموږ خپل بچو لکه هغوی والا راکولې ما ته د یو روټ راټول نور جل دي زموږ په 2 کسه څاروي هغه 2 سي ما څلور دي خو زامنو ما له راکولې 600 روپۍ به یې راځي چې له پاسه هغه پیسې ما هغوی ته پنځلس ما پکې نور ټول یې جیبه واچوي خو خبره زموږ جواره خیر دی اچولی شي پکې خو دا هغوی ته ووایه خدا سے وکړه یو بل چلو که ښه طریقې دا ده چې که ته کومې پیسې د زوی په ځای اچې یا د بل په ځای هغه غله ورکړه وایي دا ما تاله صدقه درکړه سوی راکړه په قربانۍ کې حصه کار به آسان بشي نو زمانونو بیا چې کله حلال کې غوښه دا شوه سرمن قصاب لپه قصابی کې ورنه کې د سرمن خواصم سر خوړلی دی چې د خدای شان دی چې د قربانۍ ورځې چې سرمنې ارزانې شي دې مولیانو ته د خلکو چل جوړ کړی لکه دا سرمنې مولیانو له ورکول نو هغه پروس کالو کابل کالو نو هغه سرمنې خو چا نه اخېستې بلکل نا مولا لی راوړه استاد یې وایي دا سرمن والا وي مور دې پکې ونغاړه مور دې پکې ونغاړه چې نور کله قیمت کوو نو په خپله به دې خرڅوله ما له دې نه راوړه او چې اوس پیسې نه کوي ما پسې راز غلی وایي مور دې پکې ونغاړه نو اوس خبره داسې ده چې سرمن د قربانۍ به په اجرت کې قصاب نه دی قصاب اوسه خو خیر په اجرت کې به نه ورکوي چې دا واخله او دا اجرت شو بلکل به نه ورکوي سرمن نقد ځان له په استعمال کې راوستی شي ځان لته لمسې جوړ کا ځان لته بورقه جوړه کا اسم نشتا او که نقد سرمن چاله خیراتی مورکه ورکول شي مالدار له مورکول شي او غریب له مورکول شي نقد سرمن خو نقد سرمن جمعات لبنا ورکه جمعات باندې نه کیږي ګوره چا غریب چا انسان به مالک کې چې دا والا غریب یې کمالدار خو که سرمن دې خرڅ کړه نو بیا به پیسې مالدار لنه ورکه بیا به خامخا غریب له ورکه نقد سرمن مالدار له ورکو شي غریب له خو که چې دې خرڅ دې کړه نو پیسې به بیا خامخا غریب له ورکه بیا به مالدار لنه ورکه
زوی لور لا او پلار نکله نشي ورکول غریب لا ورکه دا پیسې او زمارونو یو بل خبر حکم مولا لبا د سرمنه پیسې په اجرت ته امامته کې نه ورکوي اسی ولا ورکه خیراتی هو کته وته دا وی چې د سرمنه در کوم مال امامتی کاوه نو دا بیا په اجرت کې ورکول ګناه دي دا بیا ناروا دي هغه چې د کومه حاصل کړي نو ټول هغه په خپل خوړې شي ذکر رسول الله مبارک او حدیث کې ویلي چې کلوه وادخروا چې دا تاسو خو او ذخیره هم کې یو کال پابندی لګولې و چې درې ورځې نه زیات به د قربانۍ غوښه نه خوري خو بیا هغه حکم منسوخ شوی دی نو که ټول از غوښه په پرچ کې سنباله او ټول خوري نو قربانۍ ته په نقصان نه رسی خو زمونږ فقهاو لیکلي دي چې درې ځای کا یو عیسا پخپل او خرو پخپل بچو باندې دی خرا ځان له چولم شي پرچ کې می خو دی شي یو عیسا مسکینان او فقیران او غریبانان ول ورکه چې قربانی نه کړي او یو عیسا خپل رشتہ داران ول ورکه دا فقهاو یو بهتره طریقه د صدقې خودلې ده نور که ټوله قربانی دې مساتله نو څه فرق به نه پریوزي ټوله د ځان سره کې خودا نو فرق به نه پریوزي د قربانۍ د ساروی هغه چې کمره سیدا اب هم خیرات کې کم زل په د پاسه پروته اب هم خیرات کې او که قربانۍ د ساروی واغې ته په کولو په بتناله یخو ببراوالی په غولان ولترم کیا کوا ناغي سره هغه په کلک شي او غلان در نه کوي او کډیر ساروي تنگ او پیره ته بل فرض واغشتل نو یا خداو کچې هغه په واپس دې ساروي ته په بوسو کې واچو چې ویس کی او یا غریب لور کا صدقه او خیرات کا او په خپل استعمال کې به نه راولي دویمه خبر دا کومه چې بعض وخت کې په سرکاري منډه کې یا یو انسان یو ځای وقف مختص کړي او کړی کہ مال بدونا ساروی چې اخلی خرڅ کې نو مال بدونا پیسې راکې دغه ټیکس تا یا د اجارې د پیسو تسترګې ورې خړې نه کې دا ګناه ده ځکه هغه وته یو ځای وقف کړی دی که سرکار دی او قبل څوک دی او هغه د اجاره لی په یو شکل کې په یو ټیکس شکل کې نو خلک څه کوي هلکه بس یې په یو لک شو مازدیګر به کور کې راکې اوسې بوزه نو هلکه ولې ظلم کې زیاتې مه کوه که په لاره کوڅه کې دې واغېشته نو منډه والا هم ظلم کوي چې خلکو پسې پلا رکوسو کې د موږ د دې مقبره پوری ګرځي او چې څوک یې خرڅ کې پیسې راکوه نه ستا حق هغه دی چې کوم ځای کې ستا منډه ده هغې پورې ستا حق دی منډې نه بر ستا حق نشته نو په دې څیزونو کې د مارونو لږ یو پوټې احتیاط وکړئ ښه او د الله د رضا دپاره وکړئ نیت د غوښو مه کوئ او دا په کال کې یو ورځ را روانه ده نو دا ورځ باندې دا قرباني وکړئ په دې درې ورځو کې الله پې خوشحاله کړي بل تاسو ته ما د رجوع ویلو که ستاسو یادي نو د عرفې د ورځې روژه ما خو وی د لسو کې چې وسم کېږي اونیسې خو د عرفې د ورځې روژه د اونیسې په دې کې ډېر لوی ثواب دی حضور پاک فرمایي چې د عرفې د ورځې په روژو کې الله پاک د یو کال مخکنو یو کال وروستنو ګناهونه په الله معاف کوي نو زمونږ د نهر ورځ د عرفې راځي ښه ډېر خلک تپوس کوي سعودي سره وکړو که نه نه زمونږ خپل ملک دی الحمدلله زمونږ باقاعده اعلان د اختر شوی دی د چهارشنبې په ورځ باندې اختر دی حکومت هم د اعلان کړی دی او چې کوم زمونږ نورې کمیټې دی هغوی هم د اعلان کړی دی نو د نهې په ورځ باندې د عرفې ورځ راځي د نهې په ورځ باندې روژه ونیسئ ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی او بیا به تکبیرات تشریق شروع کېږي مختصرا درته ووایم د عرفې د ورځې د سحر مانځه پسې به تکبیرات تشریق شروع کېږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد لږ د امامانو منځ کې سره کوټ اختلاف پکې شته هغه به وغورځو مونږ به دا ووایو چې زنانه دې م وایي هر فرض مانځه پسې خو پټ دې م وایي او سړی دې هر فرض مانځه پسې وایي خو پټ دې وایي پس ښکاره دې وایي په زوره دې وایي سړی به په زوره وایي هر فرض مانځه پسې او ښځه به پټ وایي او یو ځل په زوره ویل د سړي دپاره او یو ځل د ښځې دپاره پټ ویل دا واجب دي که وی نه وي ګناهګار به شي دو ځله ویلی شي او درې ځله ویلی شي او دا تکبیرات او د اختر مانځه پسې واجب نه دي هسې مستحب دي که څوک یې وایي دا به کله ختمېږي دېرشتو منځونو پسې دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حنفي مسلک دی او دا مفتابهي دی یعنې د اختر د څلورمې ورځې د مازدیګره پورې ختمېږي نو کال کې دا یو شی راځي همیشه خو نه نو انشاءالله په دې باندې موږ تاسو عمل کوو که خیر زما عزتمند ورونو د مناسب د دې موقع او مولانا یوسف احمد صاحب تاسو ته بیان وکړو او دا ترتیب ما سخ کال دی ته وی بدلو نور کله بیان د مانځه نه پسې
ام خطبه ام بیانی همای دا قربانه روزی دی و گرمی دا نو بیان با مخ کی کو دا مانزنا مانزه پسی بم خطبه وایو او دعا بو کو چې خلکو باندې نا وخت نشي اکثر د مهری خلک راځي نو پټیم به ورسی او کله کلی خلک مینو پټیم به ورسی نو ګرمه مخ کې بخبل چې کوم واجبات دی هغه پورا کړي زمارون نن روز یو اهم عبادت الله پاک د نبی علیہ السلام مبارک په جبا په مسلمانانو مقرر کړی چې هغه ته قربانی وایي او قربانی څه شی دی قربانی دا دی چې د الله په نوم باندې یو معین ساروی چې د هغې تعین نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی دا خدای په نوم د لوی اختر په لومبۍ ورځ یا په دویمه یا په دریمه هغه ذبح شي دې ته اضحیه وایي په عربۍ کې موږ خلک ورته قرباني وایو دا څه شی دی نن سبا بعضې وروڼه یو سوال کوي خصوصا په دې فیسبک او په نټ هغې وایي د قربانۍ ته څه ضرورت دی تاسو وینه تویوي او ټول لختي د وینو نه ډکي او بلا پیسې خلک ولګوي او بلا څاروي حلال شي دا پیسې نقد چاله ولې نه ورکوي یا دا څاروي هسې چاته ولې نه بخی چې دا دومره څاروي حلال شي او دا په یو میډیا باندې د خلکو په نظر کې یو سوچ اچولی دی دا پیسې غریبانانو له ورکوي بیا زموږ ایمان و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ پاک قرآن شریف کے ممت اعلان کرے دے یو ذلنا بار بار اطیع اللہ و اطیع الرسول کہ زما بم تابیداری کوے زما دا پیغمبر تابیداری بم کوے او بیا رسول اللہ قرآن شریف کی فرمائی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوذه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اذا پیغمبر مبارک دا رسول الله مبارک مخالفت به اسوک نہ کئی او اغا زمانہ کی چکم مسلمانان و صحابہ کرام داغی پا نقش قدم بزی آمنو کما آمن الناس عقیدہ و عمل بدے اغا شانتی او کچا دا پیغمبر مخالفت کو دا پیغمبر پا طریقہ لا ننا نسلہی جہنم من بے دوزخ کے اٹم وساعت مسویر اور دیر خراب دا ورطلو زیدے نو دا پیغمبر مخالفت باندے اللہ قرآن شریف کے سخ خپشے ویدے دا حضور پاک مخالفت بنکے پیغمبر کے دا شریعت کم خبر کردے دا نو اللہ وی وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا دے چے سوئی دے دا خلینا خپل نکی دا دا اللہ دا طرفنا وحیدا یو صحابی دے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور پاک پس فرمائے لغب لکل دا خبر وورے دا مارونو نن دا خلق راوتر لیبرل ورطوئی دا نپویگم چے لیبرل مسلمان ستوئی لیبرل خو نما تا پیغمبر خولے دے نما تا صحابہ خولے دے لیبرل مسلمان پا مانا دے ما سو کوئی کی لیبرل بدے دے پویگم دوی لیبرل اغیتا وئی چے مسلمان دی می خود یہودیت یو دا سے کٹوے وی چے اغی کے ار قسمہ چاری ام پا کے باٹنگنی ام پا کے دا گازر چاری ام پا کے دا مولے چاری لیبرل دیتا وئی دوی چے مسلمان دیمی خود یہودیت یو نہ خدیم پکیوی دا عیسائیت یو نہ خدیم پکیوی دا ہندو یو نہ خدیم پکیوی دا بت مت یو نہ خدیم پکیوی او دے دی وی مسلمان خو آزاد خیال دی آزاد خیال دا کہ دا پیغمبر جال نہ منم دا ما بجون آزادی دا مسلمانی دا نشتا دا اسلام نشتا دا نن کے تلا گئے ہو اعتراض کے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے بحضور پاک سوے غب لکل صحابہ و تویدات سکے اتکتب کل شیئن سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا حضور پاک نسا اور ٹول لکی او نبی علیہ السلام قد یکون فی الرضا والغضب کل یو شان حاجی کل بل شان حاجی معصدی کے کل سڑی قصشی کل خلین یو خبر ہولی کل بل نولی لکل بانکل
لار د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو وی سیب کے تصوی دی لکم کہ تیرا خلی مبارک نسو باسی او سکے دی لکم حدیث خود خلق منی قلبی نبی علیہ السلام کو عرص ہوئی بعد وقت کے سڑے پر معاشرہ کے خوشتبیو کی غصو کی دخندہ خبروں کی نو تب عرص لکے رسول اللہ مبارک سے فرمائیں پہ اکتب لکا اے عمر بن العاص لکا والذی نفسی بیدہی زمارے پا اغذات قسمی کی خامدہ جا پہ اختیار کدا ما یخرج منہ الا حق واشار الى فیہ خلے مبارک تے گتونی ولا وی قسم پا خدے اغذات میں دے قسمی کی دما سادہ چالاس کرا دے خلے نا چیوزی حق خبر بودی خراب بدنو دی رسول اللہ مبارک جس فرمائے لی لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ مال نمونہ نو پیغمبر وی قربانی سے شیدا اضحیہ وتوی سنت ابیکم ابراہیم ستاسو دا پلا یعنی دا خاندانی مذہب دے خلق وی دا میں دا پلار نکا پاٹی دا نپریدم دا میں دا پلار نکا رسم دے نپریدم اللہ وی دا دے دا پلار نکر ابراہیم طریقہ دا بکے ذبح بکے علالہ بکے اور ابراہیم علیہ السلام تا اللہ وی زوی لال کے اسماعیل علیہ السلام اور پرے غزمہ کے غرزہ غزمہ کے چکل زوی غرزہ اور زوی علالہ نزوی چارے کار نکو نزوی وطوی بابا دا ماستر کو تجستا ستر کے محمد کی گی تچتا کار کولے شے مالا وڑے کا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بے مخول لان دے کر اور لان دے نے چال چلولا اور چال کار نہ کئی برن اللہ گڑ راوس اور اغیر ذبح کو ابراہیم علیہ السلام سمر ثواب شو دمر ثواب اوشو چے سمر دزوید علالی دو ثواب کی گئی اللہ سانتیارا وستا اے مسلمانانو اے لبرل خلقو دا اعلان زمان اور تاسو کہ تاسو مسلمانان یہ اوزان تا مسلمانانو آئے نو دا پیغمبر اتباع بکوے اور رسول اللہ مبارک فرمائی من کان عنده ساعت من المال وفی روایت من وجد مالا چا سرچ مال بھی ولم یضح قربانی ونقلا نو زمان عیدگاہ تا منزل دے نرازی پیغمبر خدا ہوئے پیسے غریب لور کا اے لیبرل اے انکر پرسن چیتا ٹوک کے اسلام کو رہے ہو پیسے غریب لور کا تو چی سلویخ لکو 50 لکو روپے تنخواہ دیتا غریب لور نور کے چندے والا مرگری چندہ ہونڈوے ورسر چندے والا مرگری پاس ہے اور چندہ ورسر ہونڈوے تا زبینے چی جمعہ کی کار مار کی گی شیشے میں شیورے کارونا پاتے رہے چندے والا پاس لیبرل تو 40 لاکھ کا میاشتن خواہ لے 50 لاکھ اور 30 لاکھ خواہ لے تو غریب لولے نہ ورگے تاچہ یو کور پہ اسلام آباد کے جوڑ کرے دے اوبل دے پلاہور کے جوڑ کرے دے اوبل دے بیخور کے یو خرص کے غریب لور کر کرتا تو جدہ زوی وعدہ کے اوپاگے 6 لاکھ روپے لگے غریب لولے نہ ورگے تو جدہ لور وعدہ کے اوپاگے غٹو غٹو شادی حالونو کے 10 لاکھ روپے اور 6 لاکھ لگے او کالیگان او کٹونو سامانونو کے غریب لولے نہ ورگے شریعت تا چل جوڑ کرے عمرے لمدرہ پیسے غریب لور کا تنہ دے تاکم غریب لور کرے حج لمدرہ پیسے غریب لور کا سباب ہے جمعات مجوڑا و کور منز کو پیسے غریب لور کا زویم خزل دے 50 جوڑے جامع مکو دا غریب لور کا تری جواب دا لور چرے ودی گی لس بکسا جوڑے والا مجوڑا واگا غریب لور کا دا غی جواب دا دے دان لبانگلا مجوڑا وچی دوی لوادہ کے دا پیسے غریب لور کا دے جواب دے یو موٹر دے پا 15 لاکھ روپے موٹر دے کار کی گی شپیتو لکو یو لکھ روپو لینڈ روزر کے والے گر دے دا پیسے غریب لور کا یو کارخانے پسے بلا والے جوڑے دا پیسے غریب لور کا غریب لور کا تا کر دا غریب غم دے دا غریب غم رب العالمین سر دے اللہ وی کر مالدار سر اخبر زکاة او اخبر صدقہ او اخبر خیرات فاخبر گوار کے ورکا قسم پا خودے کے غریب پاتے شی زکاة ورکے غریب خطر نو قربانی با قسم منکو دا پیغمبر مبارک طریقہ دا چه چام قربانی و نکلا وی عیدگاہ لدی منزل نرازی
او نن بتاسو یو نیت کوي نیت ته تخیب سو کم چې قربانی کوي دا سوچ ذهن کې واچوي هر یو سړی به دا نیت کوي چې تاسو ته د ثواب وخیم چې ثواب څه ته وایي هر یو به دا نیت کوي چې دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده او د پیغمبر مبارک وینا ده د سنت دا واجب دي په موږ مالنا فیها زمون په ګرځېدي د الله رسوله وی په هر ویخته او د ګډ په هر وړی باندې به تعالی خدای پاک یو اجر او یو نیکي درکوي ځان پې خوشحاله کوي وایي نو نن به ټول مسلمانان قرباني کوي که خیر انشاءالله که د قربانۍ څاروي چا په قرض وروستي قرضونه اخلاص کوي یو بل سره حساب کتابو کې اکثر یو کس پیسې ورکي وی بیا به وروستو درکوو بیا وروستو نه ورکوي د یو قسم قرباني ونه شوه که داسې وي ښه په اطمینان سره خپلې پیسې بې باکه کوي قصاب لبا سرمن په اجرت کې او په بیه نه ورکوي سرمن غریب له ورکوي خیراتي مالدار له ورکوي سرمن نغده مالدار هر چا له نغده سرمن ورکولی شي ځان له تلمسې جوړی برقه جوړی جوړولی شي خو که دې خرڅه کړه بیا به پیسې خامخا غریب له ورکوي بیا به مالدار له نه ورکوي نغده په خپل استعمال کې به راوستی شي بل له م ورکولی شي او که دې خرڅه کړه پیسې به لازما بیا په جومات هم بیا نشي لګولی بیا به خامخا غریب له ورکوي او غوښې سره به څه کوی نو برجونه خو تاسو اغشتي که خیري که نه سنبالې کې که پکې چې که خیر انشاءالله بلې روجې ته ورسوئ غوښه درې ځایه کې یو ځای خیرات کې غریبانانو له ورکوئ چې چا قربانۍ نه کړې یو د رشته دارانو له یا چې کوم او بل که ټوله دې په پرچ کې سنبال کړه نو قربانۍ ته نقصان نه رسي قرباني دې کېږي خو د پیغمبر مبارک طریقه دا نه ده زمارو وخت مونږ په کم مقرر کړی خو دا خلک را روان دي ما ته دې طرف نه ښکاري یو 15 منټه اخلم تاسو د یو قرباني خیم نن خو د هغه قربانۍ اصل قرباني خو دغه وه چې موږ وي یو بله قرباني درته خیم او په هغې کې به زما ټول ملګري دلته ما سره نن ملګرتیا کوئ انشاءالله زما تاسو ټول مقتدیان یې زما ټول شاګردان یې چې زما بیان اوري که په موبایل اوري خو داسې دا مې ټول شاګردان او مقتدیان دي نن ورځ به ما تاسو له نن ورځ په مینا کې دعاګانې کولې زما قسم دې قسم مې درته وخوړ ما په مینا کې ما په عرفات کې دعاګانې کړي خو بس نن د قسمت خبره ده اختر مو تاسو سره دی یو نو زما ستاسو د فایدې خبره ده خو زما رونه زړه مې در باندې خوږېږي نو یو خبره درته کوم ډېر خلک به چې پرشتو کې به یو بل سره روانې وي ډېر مسلمانان به چې یو بل سره به خبرې بندي په لاره کې ځي یو یو خوا ګوري بل بل خوا ګوري ډېر خلک به تره سره به رواني ماما سره به رواني سخر سره به رواني زوم سره به رواني ډېر خلک چې ګاونډ کې به یو بل سره روانې وي نن به هغه خبرې ختمه کله چې رب العالمین دا مخلوق جوړ کړ دا صله رحمي خصوصا د رشتې صله رحمي دا پاسېده او الله پاکې دا الله خپل شان لایقه د کلک رونیوه اخذ بحق الرحمن الله نے کلکه مطالبه وکړه الله ته مه څه کوې لکه څوک چې څوک داسې رونیسي الله خو داسې نیول نشي کېدی خو لکه څوک رونیسي داسې مه وی الله ما سره څه کوې زه خو رشته یم زه خو صله رحمي یم وی تا سره څه کوم وی تا سره به دا کوم چې ستاسو خیال ساتي ځان ته به نږدې کوم او چې ستاسو خیال نه ساتي ځان نه به لرې کوم چې ستاسو خیال ساتي ځان ته به رانږدې کوم چې ستاسو خیال نه ساتي ځان نه به لرې کوم څوک چې صله رحمي نه کوي الله اعلان کړی دی زه به ځان ته نږدې کوم نه ځان نه به لرې کوم د خدای نزدېکت هم خوښ دی که د خدای لرېوالی هم خوښ دی جواب راکړې نزدېکت خوښ دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله رحمتونه تقسیمیږي د خدای فضل او د دوه کس یو بل سره روانه فرشتو ته وی لا حتی یصطلحا دا رکې لرې کې دا دعا دی باندې رحمتونه وروئ لرې کې تر څو چې دې دواړو یو بل سره جوړه نه کړی دوه شو
او درېیمه واوره درېیمه د مارونو نبی علیہ السلام فرمایي بهترین انسان په دغه دواړو کې څوک دی چې دا یو بل سره روان دی وی خیرهما الذي يبدأ بالسلام په ټولو کې بهترین هغه دی چې په سلام کې مخکې شي لازما پړه کې دا ګیلۍ یاره دی ماما خو ما سره ډېر بد کړی دی ماما وایي دی خوري ما سره ډېر بد کړی دی تره وایي ما سره ډېر واره بد کړی دی واره د تره نه ګیله من دی ما سره بد کړی دی رور وایي ما سره رور بد کړی دی بل رور وایي ما سره رور بد کړی دی زوم وایي ما سره سخر بد کړي سخر وایي ما سره زوم بد کړی دی د پیغمبر امتیان یو نو ټول وایي الحمدلله داسې نه شوق سره وایي الحمدلله نور شوق سره وایي الحمدلله موږ د پیغمبر مبارک خبره منو که خیر انشاءالله نو اوس چې د اختر مونږ وشي او فارغ شي که د قربانۍ نه مخکې وي که وروسته وي چې فرشتو کې د چا سره روانئ نو روغه به کوي انشاءالله بس که یو بل سره بعضې خلکو به یو بل سره مقدمې کوئ مقدمې که نه جوړ روانې ولې کوئ خیر دی بیداسې معمولي مقدمې مه کوئ ختمې کې خو جوړه به کوو اصل قرباني دا ده چې د دې نفس او د دې غصې او د صله رحمې د روانې د جوړېدو قرباني ورکې په نفس پکې ده نن به مونږ په ګډ پرېږدو نو حلالو به نن به په نفس پرېږدې نو نفس به حلالی نو چې څومره مسلمانان دي فرشتو کې یو بل سره روانې دي انشاءالله زما به خبره منې که خیري ټول به یو بل سره روغې کوې که خیري او که ته وایې چې زه خو ورځم روغه کوم ابه راسره کوي که نه کوي ستا ثواب وشو که هغه نه کوي ټوله ګناه او ټول وبال په هغه دی ادې نه کوي دا سوچ مه کوه ته ورشه پهل وکړه خیرهما ته به بهتر شي اخیري خبره دا کو زما څه موده مخکې والده صاحب وفات شوي وو ما له ټول کلي دا میرې تاسو ته پته او دا وطن راوچلې جنازه تاسو ولیده څومره ډېر خلک راغلل زه خو ډېرو له نیم تللی خو دا ما له چې راغلل د الله د رضا دپاره راغلل ما خو تاسو ته تېره اختر م ویلو چې زما خو د دې مدرسه کې درسي او په اکوړي کې مې درسي نو چې د درس وخت کې جنازه وي نو زه خو درس د پیغمبر مبارک حدیث قضا کول ګناه ده نو په درس کې ورته دوا وکړه زه ما خبروې نو چې خبر شم نو طالبانو ته یو درې ځله قل هو صورت ووایه تا 300 طالبان کو 900 دلته 1200 په اکوړي کې چې درې ځله سورې اخلاص ولا وایي نو زما په خیال چې د شلو جنازو نه دا بهتره نو زه خو دا چل کوم چې د مړي نه خبر شم دا ولا کوم خو بیا دا قوم ډېر په محبت او ډېر په مینه زما د والدې صاحبې جنازې له ورالل دعاګانو له ورالل بیا زما ترور وفات شو چې ډېره منځګزار او عبادت ګزار هغې کې ما اعلان وکړ او دې خلکو ته مې ویلو مې په کلي کې بس په څلورو جوماتونو کې اعلان وکړې نورو کې مه کوې او مې بار هم څوک مه خبروې ځکه چې مور نه مې دا خلک راوچلېدل په دې ګرمۍ کې بیا تکلیف نه ورکوو د خپلو محتاجانو نه زما اواز چې څوک اوري ډېر خوشحاله په دې چې قسم د الله په ذات ته تخرم قسم ما ته خلکو ټېلیفونونه کړي دي چې د لک نه زیات درود شریف د 1 لک نه زیات 1 لک یو کس دا ذکر دا کړی دی زما ورته بخښلی سورې یاسین شریف چا تلاوتونه چا ختمونه کړي دي څوک راغلي چا دعاګانې کړي دي زما اواز ته څوک هم اوري که په موبایل یې اوري که داسې اوري زه د ټولو شکر ګزار یم ټولو دپاره دعا کوم چې الله دې ټولو له دنیا او د آخر خیر ورکړي او د چا چې مور پلار ژوندي وي الله دې روغ صحتونه ورکړي او که د چا مړي خدای دې زما د مور سره او پلار سره وبخي خو تاسو ته نن یو اعلان کوم او نه چې د 3 ورځو نه زیات په شریعت کې تعزیت او دعاګانې نشته بس 3 ورځو پورې دي او بیا نه دي ګوره تاسو وینئ ما نن زه په مور دومره دردېدلی یم چې که زما هله تاسو وکته نو حیران به شئ زه دونه پترور م خفه لیکن ما نن نوې جامې چولې ما په ټولو وروڼو باندې نوې جامې چولې زما په ټولو خویندو نوې جامې چولې ما په کور والاو په لوڼو پرونداریانو په ټولو نوې جامې نه چولې دا بدعت دا رسم دا خدای در باندې خوشحالي راوسته دې لپاره چې غم ختم شي نو تاسو ځان ته غم واپس تازه کوئ نه دا به ختمو دا رسم به نه کوو نو زه تاسو ټولو ته یو درخواست کوم
په شریکه بدلتا زما مور ته زما ترور ته او نورم ډېر مړي شوي دي په دې تورنځو کې په میره کې په ګیر چاپېره علاقو دا چې څومره یوازې د کلي خلک نه دي بار نه راغلي دي ټولو ته په شریکه یوه دوا وکړو او زه تاسو نه په دې نه خفه کېږم مماله راځئ دواله مچې بل چا کې مړي شوي دي هغوی له به هم دواله نه ځئ تعزیت له غمونه تازه کول په شریعت کې ګناه نه غم به نه تازه کوئ زه په دې خوشحالېږم چې زما مور ته تاسو په خپل کور کې دعوا وکړئ او دا رسم دی دا بدعت دی د دې نه به ځان ساتو بلکل چې ماله دواله په اختر کې را نشي مبارکۍ لکه څوک راځي زه ورته خوشحالېږم خو د دعا په نیت او د تعزیت په نیت باندې به بلکل نه راځئ زه نه خفه کېږم او چې نور هم څونه مړي شوي دي 3 ورځې شوي دي نو هغې له به هم نه ځئ ښه خو به داسې انشاءالله که دا د ستاسو شکریا ادا کوم د ټول قوم کلي میرې د ټولو خلکو شکریا ادا کوم د بار نه چې کوم رالل د هغوی هم شکریا ادا کوم زما مور ستاسو په دعاګانو ستاسو په جنازه او د خلکو په راتلو ډېره درنه شوې ده زما ترور هم داسې وه دعا وکړئ او انشاءالله بس د مانځه نه پس به ما خو یې پوکم به کوو خو دا خلک راتلل نو موږ یو 10 منټه وروسته کوو مونځ کوو او د مانځه نه پس ما خپل تقریر خلاص کړ مانځه نه پس به تقریر نه مانځه نه پس به خطبه ویم خو دا هم ووایئ چې خطبه اورېدل ګورې واجب دي که څوک د خطبې د اورېدو نه مخکې لاړ نو مجرم شو ګناهګار شو خطبه اورېدل واجب هسې نه څوک ده وایي چې تقریر خو یې مخکې وکړو راشه ځو به نه 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 تقریر ضروري نه دی خطبه ضروري ده نو په خطبه به زیات نه زیات 3 منټه لګي یا 2 منټه به لګي او چې ته لاړې نو ډېر لوی جرم او ګناه دی وکړه اورېدل یې واجب دي د خطبې نو تاسو به دا مهرباني کوئ چې څنګ مونځ وشي مانځه نه پس به زه خطبه ووایم خطبې نه پس به په جمع دعا وشي او بیا چې څومره ملګري یې ښه په خوشحالۍ باندې خپل قربانۍ وکړې او دا ما چې راته د صلې رحمۍ د جوړوالي وې دا به انشاءالله وکړې دعا وکړې خدای زما والدې ته زما ترور ته دعا وکړې د جمع چې الله مغفرت نصیب کړي په دې کلي کې ډېر مړي شوي دي د یو یو نوم به سا اخلي خو چې څومره په دې کلي کې په دې میاره کې عمرځی تورنځی شیرپو تنګې غونډه ضلع چارسده غون مسلمانان ستاسو زموږ چې څومره مشران میندې پلاران مخکې وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي خدای دا اختر د لوی مبارک ورځ په برکت باندې الله که په قبر کې دې پسه تیری وي او تکلیفات به په برزخ کې معاف کې خدایا دا لوی جمع ده او ستا دپاره الله بار روتی دي بار او نن الله په فرشتو فخر کوي خدای ډېره پاکه جمع ده نیک خلک د کلي نه ستا دپاره روتی دي او تکبیرات تشریق سره وینا کې روتی دي الله د دوی دا دعاګانې قبولې کړي خدای زمونږ مړي د دوی مړي ټول الله وبخې زما مور او ترور باندې قبر ګلې ګلزار کړي د دې په مړو قبرونه ګلې ګلزار کړي چې څومره بیماران دي الله تعالی شفا ورکړي الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي الله زمونږ فراخه روزي نصیب کړي او الله پاک زمونږ دا راتلل دا قربانۍ دا تکبیرات تشریق الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي برحمتک یا ارحم الراحمین یو خبره ده چې راتلو کې کله نه یېرو نو تلو کې چې دی نو په لاره تکبیرات تشریق به وایې ښه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد تکبیرات تشریق د پرون نه شروع شوي دي د اختر د څلورمې ورځې یعنی خالی اتوار گل نه دروازه د مازدیګر د پورې با تکبیرات تشریق وکړه خیر ان شاء الله ها واپس ہے کہ تکبیرات تشریق وائیں جمع صفونه برابر کے اللہ